په عصري کتابونو کې ما داسې خبره نه ده کتلې چې هغه د مذهب نه خلاف وي چې ته مذهب طرف ته مزه او د مذهب په کتابونو کې ما دا نه دي کتلې چې ته ډاکټر مه جوړېږه ته انجینیر مه جوړېږه بلکې دا خبره پکې راغلې ده واعدوا لهم ما استطعتم من قوه تعلیم خبرې ته کوم خو قرآن پاک هم د تعلیم کتاب دی ځکه د قرآن نه حوالې در کوم صرف انګلیش خو د تعلیم کتاب نه دی که نه صرف میتس خو د تعلیم کتاب نه دی صرف ساینس نه دی هغه هم دي خو د ټولو نه غټ د علم او د تعلیم کتاب قرآن دی نو چې د غټ کتاب نه شروع وشي دا ښه خبره یې که نه نو ما چې اوله د قرآن کومه حصه ولوستله دا د سورت بقرې اول آیت یا 2 آیتونه په دې کې د کتاب لفظ راغلی په دې پوه شولئ دویمه حصه چې ما ولوستله تاسو ته 3 آیتونه هغه اخیری سپاره کې سورت علق ورته وایي هغې کې چې ما کم تلاوت وکړو نو پای کې دا دی بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم نو په دې کې د قلم ذکر راغلی دی ما د دې 2 آیتونو انتخاب ولې وکړو د دې لپاره مې وکړو چې دا اداره د کتاب او د قلم لپاره جوړه شوې ده او تاسو چې سار د کور روان شئ نو 2 سیزونه د ځان سره لئ کتابونه او قلمونه دا 2 سیزونه راوړئ که نه د دې مطلب دا دی چې ستاسو د ادارې بنیادي ضرورت او ستاسو بنیادي مقصد کتاب او قلم دی او چونکې د دې ذکر په قرآن عظیم شان کې راغلی دی نو د دې نه دا معلومه شوله چې تاسو ډېر صحیح سیزونه راخیستي دي او لاس کې م نیولي دلته تاسو ته ناشنا نکته ویم الله تعالی داسې آیت نازل کړه چې ذلک الکتاب لا ریب فیه دا یو داسې کتاب دی چې په دې کې شک نشته دی مفسرین فرمای د دې کتاب نه بغیر د شک او شبهې نه قرآن مراد دی زه د صدر شاه صاحب د نورو ملګرو توجه غواړم زما تقریر هغه نه چې یا مې د چا څه په پیسو خبره کړي چې 100,000 روپۍ به د تقریر راکې او یا ځان ته موبایل یې ولګوم چې به په فیسبوک باندې شیر کړي چې زما مشهورتي وشي نه مې شهرت پکار دی نه مې پیسې پکار دي الحمدلله هر څه الله ډېر راکړي زه یم چې زه څه ویم او څوک یې اوري چې ما ته هم فایده وشي هغې ته هم فایده وشي زه چې څه ویم په دې زما ډېر قیمتي ټیم لګېږي ما ډېر ضروري کارونه پرېښي دي زه دا خپل ټیم قیمتي جوړول غواړم زما ټیم زما وینا به هله قیمتي جوړېږي چې تاسې په توجه سره واورئ نو ما دا عرض وکړو مفسرین فرمایي سوال راپورته کوي بیا د هغې جواب په خپله م وایي چې الله تعالی داسې ویل چې ذلک الکتاب لا ریب فیه نو داسې ولې نه ویل چې ذلک القرآن لا ریب فیه ځکه د کتاب نه قرآن مراد دی دې کې څه شک نشته دی نو د هغې جواب مفسرین دا وایي چې د دې کتاب نه اسم قرآن مراد دی او قرآن د الله کتاب دی دې کې څه شک نشته دی نو وایي که قرآن لفظ یې راوستی وی نو د قرآن عظمت به پرې راغلی وي قرآن اسم عظیم کتاب دی د یو مسلمان هم پکې شک نشته دلته الله تعالی د کتاب لفظ ذکر راوړ چې نومي کتاب ته عظمت او شرافت ملو شي هر کتاب معزز او محترم دی د لفظ کتاب پر راوړلو سره نومي کتاب له الله تعالی عزت ورک ځکه د کتاب لفظ راغی نو هر یو کتاب دا معزز دی هر یو کتاب دا محترم دی څنګه چې د قرآن عظیم شان متعلق زمونږ دا عقیده ده چې دا د احترام کتاب دی قرآن عظیم شان چې موږ په کور کې ږدو نو ستاسو به خیر اوچت ځای کې موږ ږدو داسې برې ږدو دا د څه د وجې نه دا د عزت د وجې نه قرآن عظیم شان چې موږ چېرته ږدو نو په غلاف او پرده کې راغونډو پټې ږدو کارې نه ږدو ولې چې ګرد او غبار ورباندې پرې نه وځي ماشي او مچان میږان ورباندې رانه شي دا د څه د وجې نه دا د قرآن د عظمت او د احترام د وجې نه موږ چې قرآن پاک تلاوت کوو نو په اوچت ځای باندې ځان ته ږدو او موږ د قرآن پاک نه ښکته یو قرآن داسې پورته یي خپو کې نه ږدو لاندې نه ږدو په ځمکې نه ږدو او که تاسو کتلي چې یو کس تلاوت کوي دی چې په کوم لیول باندې ناست دی بل کس چې هسې ناست دی د قرآن نه لوړ نه کښېني د دې نه ټیټ کښېني تاسو خبره کتلې ده که کور کې تاسو تلاوت کوئ
ما سر تلاوت کو راوا مې خسته نو زما ماشومه لور ده داسې وړه غوندې او هغې ورور په غېږ کې نیولی و بغیر د وینا نه ما ورته څه نه ویلي زه داسې کېناستم صوفه باندې صوفه لږه ټیټه وه چې کوم بیډ کې و هغه بیډ لوړ و خاموشۍ سه کېناسته لاندې په کارپېټ باندې ما الحمدلله ویلي د الله شکر مې ادا کړو زما د بچو په زړه کې د قرآن دومره لوی عظمت پروت او دا د هر مسلمان په زړه کې تاسو په دې خبره پېښ ولئ الله چې د کتاب لفظ راوړ د قرآن په ځای باندې الله هر کتاب له عزت ورکو منګ او تاسو به د هر کتاب عزت کو اگر چې قرآن ته په درجه کې نه رسیږي او د قرآن نه احترام یې کوو نه کو خیر دی خو د قرآن سره مناسبت راغی نو د هر کتاب به څه نه څه عزت کوو اول عزت د کتاب دا دی دا به موږ نوی ساتو دا به شلونه دویم کتاب د عزت دا دی چې موږ به دا خیرنو نه په دې باندې به ګنده لاس نه لګو دریم کتاب د عزت دا دی شلو بینه کتاب بعضې خلک بیزې وشلی که چېرته موږ د کال په شروع کې کتاب واخیستو او د کال په آخر کې دا ډیر نو خیرن شوی زه ډیر خیرنولو نه منې کوم لږ لږ به خیرنېږي د هغې وجه دا ده چې روزانه به کتاب رالې هسې نه چې کتابونه داسې نوي وساتئ چې د کال په شروع کې څنګه و د کال په آخر کې ما هغسې یو ډوره اخیستي نه داسې نه لږ لږ به خیرنېږي چې ستاسو لاس به د هغې څه لګېږي خو دومره ډېر به یې نه خیرنوئ چې یاره دا اوس کتاب دی او دا که د کباړ نه راغلی څنګه دی داسې به ورسره نه کوئ سبق به پکې ویستی ادب او احترام سره بیا په بسته کېږدئ ټیک شوله دویم لفظ د قلم راغلی دی الله قرآن کې فرمایي علم بالقلم الله تعالی د قلم په ذریعه سره د انسان ته تعلیم ورکړه د څه شي تعلیم یې ورته ورکړه علم الانسان ما لم يعلم د انسان ته الله تعالی د داسې خبرو تعلیم ورکړه چې دی د مخکې نه په هغې باندې نه پوهېده د دې نه دا خبره معلومه شوله کوم سړی چې صاحب قلمي چې کوم سړی صاحب قلمي دا به ریسرچ سکالري د قلم په ذریعه باندې به ته د هغه خبرو پته لګېږي چې هغه نو د بغیر قلم والا ورته د هغې پته نه لګېږي او مشران دا وایي علم چې کوم دی علم تیسری آنک ہے دا بالکل حقیقت خبره ده یو خو دا دوه سترګې دي دا د هر چا سره د تعلیم یافته سړي سره یو درېیمه سترګه وي هغه په هغې باندې هغه څه ویني چې بې تعلیمه سړی په هغې باندې نشي لیدلی او الله تعالی د قلم په ذریعه باندې هغه علوم ورکوي چې هغه بغیر د قلم والا ته نه حاصلېږي نن چې په دنیا کې کوم څه دي نن چې کوم ډیولپمنټ شوی دی دا د نن نه 10 کاله مخکې نه و دا د نن نه 20 کاله مخکې نه و داسې پسې ځه د دې نه مخکې ډېره زیاته په دنیا کې کمی او د ریسرچ د وجې نه د قلم د استعمال د وجې نه په تعلیمي میدان کې د تلو د وجې نه نن په دنیا کې داسې څیزونه موجود دي چې هغه په دنیا کې مخکې نه او هغه د انسان دپاره ډېر مفید دی او د انسان زندګي ډېره اسانه جوړه کړې ده موږ او تاسو به د قلم استعمال کوو د کتاب استعمال به کوو اول خبره خدا ده چې کم ماشوم ادارې ته راځي چې قلم او کتاب اوسه پوره که یو ماشوم کتاب را نه وړي د ادارې ته راتلل بې فایدې شو هغه فایده ورته نه رسېږي کم ماشوم کتاب راوړ کاپي راوړله خو قلم یا پنسل د لیکلو سامان یې رانه وړ دغه ورځ به بربادېږي او خرابېږي به قرآن نه ثابته شوه د کتاب او د قلم اهمیت تاسو ته ښکاره شو چې کوم ماشومان سکول ته راځي چې کتابونه او قلمونه ورسره پوره د پرنسپل او د سټاف دپاره په دې کې یو بهترینه تنبیه ده تاسو به په دې سکول کې ډسپلن وي قایم کړی به وي هره اداره کې وي ستاسو به اول فوکس د ماشومانو په کتاب او قلم باندې وي د کتاب او قلم باندې به څنګه فوکس کوئ اول د صحیح بهترین نصاب انتخاب به کوئ د کتاب تعلق د قرآن سره دی تاسو به داسې نصاب انتخاب کوئ چې هغه د قرآني تعلیماتو سره قریب ستاسو کورس دا به د سیکولریزم سره نږدې نه وي ستاسو کورس د الحاد او لادینیت سره به نږدې نه وي ستاسو کورس به د قرآن حدیث سره نږدې وي چې ستاسو د کتاب نه ستاسو ماشوم او ستاسو بچی او د اسمنګه بچی صحیح انسان او صحیح مسلمان صحیح مشرقي پاکستانی بچی ته جوړیږي خدا نه خواسته زمونږ ډېرې ادارې داسې دي د بده مرغه زه په افسوس سره خبره کوم زمونږ ډېرې تعلیمي ادارې هغه یهود نظره انګریز نظره
او یورپی نظره طلبه زمونږ دپاره تیاروي او زمونږ په کورسونو کې دا خبره شامله ده داسې کتابونه شته دی د امریکې د صفتونو نه ډک دي د یورپ د صفتونو نه ډک دي د یهودو او نصاراو د تهذیب د صفتونو نه ډک دي او ما ته په دې خبره باندې ډېر افسوس کېږي زمونږ ډېرې ادارې هغه ماشومانو ته د اولې ورځې نه د یهودو او د نصاراو تهذیب او لباس ور واچوي په دې کې هغوی ترقي ګڼي او په دې باندې بیا ډسکشنز کوي هر ځای کې موږ دا خبره نه کوو چونکې دا ماشوم ما ته خپل یونیفارم کې په نظر رال دا کوم علاقه کې چې زه ناست یم دا کلک صحیح په دین مین راسخ العقیده مسلمانان دي کوم پرنسپل صاحب چې مالا دعوت راکړی دی دا یو نیک صحیح راسخ العقیده مسلمان مذهبي خاندان سره تعلق لرونکې او د مذهبي سوچ خاوند دی په دې وجه زه دا خبرې کوم هر ځای کې موږ دا خبرې نه کوو زمونږ تعلیمي ادارې باید صحیح مسلمانان د دین اسلام سره محبت لرونکي د خپل ملک پاکستان سره محبت لرونکي د ترقۍ په لار باندې تلونکي په مشرقي تهذیب او مشرقي لباس باندې مزین نوجوانان منګل راکي چې منګل پتلون کړي انګریزان د یهود او د نصاراو صفت باندې مین الکان منګل رانکي پاتې شو دا خبره چې هغه ملکونو خو ډېره ترقي کړې ده او موږ خو ډېر شاته پاتې نو هغه ملکونو ترقي په تعلیم باندې کړې ده په پتلون باندې نه ده کړې هغه ملکونو ترقي په کتاب باندې کړې ده په میوزک او په ګانو بجانو باندې نه ده کړې هغه قومونو ترقي په عصري تعلیم باندې کړې ده خپل دینی تعلیم سه او تکنزلي نه دي کړې دا یاد وساتئ هغه قومونو د ساينس او د ټکنالوژي کتابونه ویلي دي قرآن او انجیل او سپرخي نه دي وسم وای اگر چې ډېر ته ګډوډ شوی دي اذان ته خبره ده په سوچه حالت کې وسنه دي خو اوس هم هغه ملکونو کې ته تورات ته بد نشي ویلې انجیل ته بد نشي ویلې موږ یو ته نه وایو الحمدلله خو لکه غیر قومونه چې څنګه زمونږ مذهب پسې نه ختي دي غیر قومونه چې د قرآن پاک کوم توهین کوي تاسو به کله ګورئ پلان کې چې د قرآن به حرمتي وکړه پلان کې چې د نبی علیه السلام پتله جوړه کړله دا هغوی ولې کوي دا زمونږ مذهب زمونږ په نظر کې کمول غواړي او د بد قسمته د مسلمانانو د یوې لوی طبقې په ذهن کې دا خبره ناسته ده چې ګینې رښتیا زمونږ دین د ترقۍ په لار کې رکاوټ دی دا ډېرو خلکو په ذهن کې ناسته ده زه د ایکسپیرینس او د مشاهدې نه خبرې کوم هوا کې خبرې نه کوم زمونږ ایډوکیټډ ملګري په دې باندې پوهېږي ما ته یو کس ویلي او دا عامه خبره هم ده یاره جی هغه خلک سپوږمۍ ته وختل تاسو اوس هم د اودس او د استنجا خبرې کوئ نو ما ورته ویل د اودس او د استنجا او د غسل فرایض دا چې موږ وایو دوی دا تنقید جوړوي دې مسالو کې کله دا لیکلي چې ته سپوږمۍ ته مخ ایږه په دې کتابونو کې کله دا لیکلي چې ته په لمر باندې کمندونه مه اچوه په دې کتابونو کې کله دا لیکلي چې ته جاز مه جوړوه کم چاته دا ویلي چې ساينس حرام دی ټکنالوژي حرامه ده دویمه دا ده چې ډېرې خبرې حرامې دي او موږ ورته چغې وو چې دغه حرامې دي هغه خو نه پرېږدي او چې کوم کار ته موږ حرام نه دی ویلی خو ته کولی نه شې نو بیا په مولا الزام لګوي چې تاسو ته حرام ویلي ما ته یو کس اګریکلچر یونیورسټۍ کې ویلي یا جیبل مولانو به ویل چې لوسپیکر هم ناروا دی او جاز کې تلل هم ناروا دي دا په خانه کعبه د پاسه تېرېږي ډېره بده ده ما ته خو نشته پته چې دا کوم مولا ویلي دي الله ما ته پته نشته دی او که یو کس ویلی مې وي نو تا په جاز کې تلل پرېښودل تا خو پرې نه ښودل که یو کس ویلي چې لوسپیکر حرام په کومه زمانه کې ویلي نو نن سبا موسیقي په لوسپیکر ډېره استعمالیږي او که ښه کارونه پرې ډېر کېږي تاسو خو زموږ نه ډېر استعمالوئ په کوم ځای کې چې پروګرام وي غټې غټې لوسپیکرې او میوزیکونه ورپکې چلېږي په هغې خو دې عمل ونه کړو خو که سپوږمۍ ته نه یې ختلی او ترقي دې نه یې کړي نو کار دنه نه دی شوی بهانه دا جوړی چې مذهب موږ د دې نه منې کړي مذهب د دې نه منې کول نه کوي زه تاسو ته یو خبره وکړم الحمدلله دا پرنسپل صاحب او ملګري ما پیژني ما په خپل عصري تعلیم هم کړی دی پرایمري سکول نه والا میډل های کالج یونیورسټۍ د ام فل پورې تللی یم او الله جل شانه دینی تعلیم هم داسې لږ ډېر غوندې را نصیب کړی دی ما په دې دواړو لاینونو کې د یو بل مخالفت نه دی کتلی په عصري کتابونو کې ما داسې خبره نه ده کتلې چې هغه د مذهب نه خلافي چې ته مذهب طرف ته مزه او د مذهب په کتابونو کې ما دا نه دي کتلي چې ته ډاکټر مه جوړېږه
ته انجینیر مه جوړېږه، بلکې دا خبره پکې راغلې ده واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. تاسو د خپل دشمن د کافر په خلاف باندې څومره چې کولی شي ته قوت جوړ کړه. دا د جهاد آیتونه دي. د دې آیت نه څه مراد دی؟ چې دشمن د کومې اسلحې جوړوي هغه ته هم جوړې کړه، چې دشمن د کوم جهازونه او ټینکونه جوړوي هغه ته هم جوړ کړه، چې دشمن د کومې اټم بمې جوړوي هغه ته هم جوړ کړه. نو دغه اټم بم او جهازونه او ټینکونه دا په مدرسه کې تیاریږي، په سکول کې تیاریږي، دا د سکول په تعلیم کې دي. د دې مطلب دی چې سکول ډېر ضروري تعلیم دی. ما د پاره خو د ټینک ضرورت دی، ما د پاره د جاز ضرورت دی، ما د پاره د پایلټ ضرورت دی، ما د پاره د ډاکټر او د انجینیر ضرورت دی، د ملک چلول دي. دا نو د دې لپاره د تعلیمي ادارې ضرورت دی. په دې وجه باندې موږ محمد اسحاق صاحب پرنسپل او هر تعلیمي ادارې ته ډېر د قدر په نظر باندې ګورو او شاباسي ولا ورکوو. نو پرنسپل صاحب او د استادانو خو دغه کار وکړو چې په دې علاقه کې دینی تعلیمي اداره درته جوړه کړله. اوس د ماشومانو څه کار دی او د والدینو څه ذمه داري ده؟ د والدینو ذمه داري دا ده چې د ادارې نه فایده پورته کړي، خپل ماشومان ورته راولي. او دا خو ډېره ګنجانه علاقه ده، کیدای شي نور سکولونه هم پکې ډېر. زه د علاقې خلکو ته د دې خبرې درخواست کوم چې دا سټاف والا ټول ملګري دا زه پیژنم، ډېر بهترین ښه سوچ والا خلک دي. د دې دا اداره به انشاءالله ډېره زیاته ترقي کوي، مخ په وړاندې به ځي. زه د دې خبره ریکمنډ کوم، زه د دې خبرې سفارش کوم چې په دې اداره کې خپل ماشومان داخل کړئ، خپل ماشومان لرې لرې مه بوځئ، ډېرې پیسې پسې مه ورکوئ. دا متوسطه اداره ده. ما خو تپوس نه دی کړی، زه امید کوم د دې فیس به ډېر برابر وي، دومره ډېر زیات به نه وي، خو د دې تعلیمي معیار به ډېر ښه وي، د ښو ادارو نه به ښه وي انشاءالله العزیز. والدینو په خدمت کې دا عرض دی، خپل ماشومان دلته راولئ، ډېرې نه ډېرې داخلې وکړئ. الله تعالی دې وکړي چې بل کال له موږ راځو چې په دې میدان کې د ماشومانو ځای نه وي او پرنسپل صاحب ووایي چې مفتي صاحب ځای راباندې تنګ شوی دی او اداره شفټ کول غواړي، غټ ځای راته پکار دی، د ایډمیشنز پریشر راباندې ډېر زیات دی. موږ دا دعا کوو. ماشومانو ته دوه درې خبرې کوم. ورځ د جمعې ده، بیا به ځو. خوږو ماشومانو، تاسو به څنګه محنت کوئ؟ تاسو به داسې محنت کوئ، تاسو به د خپل کتابونه په کتاب کې نه یادوئ، دا به تاسو ټول په یادو باندې یادوئ. او ستاسو خو داسې دور دی د کې جي نه او د نرسي نه ته ABCDEF 1 2 3 4 شروع کی. ستاسو د کلاسونو نامې په انګلیش کې دي، کې جي نرسري، کې جي فرست سیکنډ تھرډ. زمونږ هغې ته به ویلې کچات نه، پخات نه، اول دویم دریم څلورم. موږ چې پنځم ته ورسېدلو موږ ته ABC شروع کړل. تاسو یقین وکئ د سن 85 خبره ده، سن 85 کې به ستاسو پیدایش نو کیدای شي ستاسو ډېرو د پلارانو پیدایش هم نو شوي، او که پیدایش یې شوي ودونه به یې نو شوي. په پیل ځل چې په پنځم کلاس کې موږ ته استاد ABC شروع کړل، نو د ګس طرف نه شروع کول. د ABC زده کول خو څه کوي چې موږ ته بس دو، موږ لا دام نه موږ ته پته لګېدلې چې انګریزي او داسې ژبه ده چې دا د ګس طرف نه لیکلی شي. موږ لیکل د ښي طرف نه کېږي بس. نو موږ دپاره دا عجیبه وه. په هغه کلاس کې موږ ته د ABC کتاب چې شروع کړو، نو په هغې کې یو نظم و. تاسو یقین وکئ چې د هغه کلاس نه وروستو په کومه موقع باندې ما دغه نظم په کوم کتاب کې لیدلی نه دی، چا زما په وړاندې ویلی نه دی. او هغه نظم په پیله کال باندې د انګلیش په پیله کال باندې تاسو ته پته شته دغه نظم د پویم څه نوم و؟ دغه پویم نوم و لیټل سټار. معنی موږ له نه راتله او شروع کې ما په لیکلی هم نه شو، ځکه د ABC پیله کالو، خو په یادو مې یاد کو. اوس یې تاسو ته ویم دې دپاره تاسو به خپل کتابونه داسې یادوئ. هغه پویم یې لیکلی و Twinkle, twinkle, little star, who I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when it nothing shines upon, then you show your little light, twinkle, twinkle all the night. دا یو نظم سن 85 نه چې کور ته لاړې 2026 دی، حساب پې وکړئ چې څو کاله وشو. ما ته د خپل کتاب نظم یاد دی. زه ستاسو مهمان خاص یم، دلته راغلی یم. تاسو به د خپلو کتابونو نظمونه پویمز دا په یادو باندې یادوئ. صحیح ده بچئ؟ او صرف د انګلیش کتاب نه، د اردو کتاب درته ووایم. زه بس خیر د اردو نظمونه دا به ما ټول په یادو باندې یادول. او کیدای شي ستاسو په پښتو نه، پښتو خو لږ متروکه شوې ده، زموږ په کتابونو کې پښتو هم وه.
او د پښتو د دویم کتاب یو نظم درته وایم، خیر دی لږ مطلب هم کې پروت دی، پای کې یو نظم د هغې نوم همت د دې نظم عنوان او لاندې لیکلي همت کوه همت کوه همت کوه همت د مټو زور او د زړه توان دی که پوهېږي دنیا کې د دې هر وخت امتحان دی که پوهېږي انسان خو په همت باندې انسان دی که پوهېږي همت کوه همت کوه همت کوه همت. او بله کړی داسې وه وایي همت د غره په منځ کې سورنګونه دي ایستلي، همت په شاړو کندو کې باغونه دي ایستلي، همت د غره په سر کې سړکونه دي ایستلي، همت پورته فضا کې جهازونه دي ایستلي، همت کوه همت کوه همت کوه همت. دا هغه وختو چې موږ د غره په سر کې په سړکونو باندې چرته نه وتلي، د غره په منځ کې موږ سورنګ نه کتلی او په جاز کې سفر نه کړی. ما به ویل دی شاعر اسې خواري کړې ده، هوا کې جاز چرته الوتې شي، دا خاصه خبره ده. او غر څنګه سورې کوي زموږ د من د ناقي غر چې کله سورې شو نو بیا به موږ تماشې له ورتلو. ما ویل وایي شاعر د دې خبرې طرف ته اشاره کړې وه چې انسان همت وکړي د غر هم سورې کولی شي، چې انسان همت وکړي په شړو کندو کې باغونه هم جوړولی شي، او انسان چې همت وکړي نو په هوا کې جازونه هم الوزولی شي. دا ټول تاسو ته ښکاري که نه؟ او دا ټول د زندګۍ ډېر لوی سهولیات دي او دا چا جوړ کړي دي؟ دا د الله په فضل سره انسان په خپل همت سره جوړ کړي دي. نو په تاسو ماشومانو کې به بعضې ډاکټران جوړیږي، بعضې به انجنیران جوړیږي او بعضې به پایلټان جوړیږي، جازونه به الوزوي. او چې جازونه الوزوي یریږئ مو، صرف جنگي جازونه مه الوزوئ، تاسو د ملک هغه جازونه الوزوئ. خلک پکې حج لغوځئ، خلک پکې عمرې لغوځئ. په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه ووایي د دې تقریر سره دا جذبه راغلي انشاءالله زه به پایلټ جوړیږم او زه به پاکستاني پایلټ یم، جاز به اوچتوم او امریکا او یورپ ته نه مکې مکرمې له به پکې حج له خلک بوځم. د چا دا جذبه جوړه شوه؟ لاس پورته کوي. دا هلکانو نه د جینکو جذبه ډېره ده، ما ټول لاس پورته کوي. شاباش. نو چې ټول پایلټان جوړ شي سورلی به داسې څوک جوړیږي. خیر دی چې چا لاس کته کوي بچی. په تاسو کې دا لیډرینګ هسپتال به خلکو کتلی. زما په شروع کې زمان داسې ذهن و، زه د جینکو د تعلیم ډېر زیات خلاف وم. پېښور ته چې کله رالو او د زنانو تعلیمګاه هم ولیدل، په هسپتال کې مې ضرورتونه رال، ما چې د ډاکټرانو د زنانو ډاکټرانو د رول ته وکتل، ما ویل دا خو ډېر ضروري دي. زنانه ډاکټره د څه دپاره ضروري ده؟ چې زما زنانه بیماره شي زه نه غواړم چې هغه سړي ډاکټر له بوځم، د هغې دپاره ښځه ډاکټره ضرورت دی. او د ښځو ډاکټرو په معاشره کې پیدا کېدو دپاره د ښځو د تعلیم ضرورت دی. په تاسو کې څوک داسې دي چې وایي زه به ډاکټره جوړېږم او زه به د زنانو او د ماشومانو علاجونه کوم؟ ماشاءالله ماشاءالله. کته کوي لاس. په تاسو کې څوک داسې دي چې هغه وایي چې زمونږ دا روډونه ډېر ورانې جاړ دي، زمونږ دا کوڅې ډېرې ګډې وړې دي او زمونږ دا پلونه ورانې جاړ دي چې لږ سیلاب راشي نو بوږنۍ بند دی؟ دا خو کلاو او لوړ پل جوړول پکار دي. د پېښور کې د ټریفک سیستم ډېر ګډ وړي. زه به داسې انجنیر جوړېږم چې کلاو روډونه، لوړ پلونه، پخې لارې کوڅې جوړې کړم چې بالکل بیا د یورپ او د امریکې صفت څوک نه کوي چې بیا زما د ملک صفت کوي. دې دپاره به زه سخت محنت کوم. داسې څوک دي په تاسو کې وایي؟ شعبې خو ډېرې دي خو یوه ډېره زیاته شعبه بس ټیک ده بچی لاس زر کته کوئ چې ستړي نه شئ. زمونږ شعبې خو ډېرې زیاتې کمزوري دي، خو یوه شعبه چې زمونږ ورته ډېر زیات ضرورت دی او هغه خو مشهوره په کنځلو ده، خو په کنځلو باندې د هغه د هغې د نااهلۍ د وجې نه مشهوره ده. زما په خیال چې ملګري به پوه شوي دي زه کومه شعبه یادوم. کم ملګري داسې دي چې هغې وایي زمونږ په ملک کې ډېر سخت لوډ شیډینګ دی، بجلي نشته دی، غټ غټ ډیمونه جوړول غواړي، غټ غټ ګریډ سټیشنې جوړول غواړي، غټې غټې ټرانسفارمرې لګول غواړي، ښکلي ښکلي د بجلۍ تارونه تېرول غواړي. زه د وابډې محکمه داسې مخ په ترقۍ بوتلل غواړم چې د یو سیکنډ دپاره زما په ملک کې بجلي نه ځي. د وابډې غټ افسر څوک د ځان نه جوړول غواړي؟ انشاءالله تاسو ټول د راروان وخت 10-12-15 کاله وروستو تاسو زمونږ د قوم ډاکټران، انجنیران، ساینسدانان، پایلټان
د سیول انجینیرینګ او د میډیکل او د وابړي او د نورو غټ غټ افسران استي شرط ولا همت دي شرط ولا کنټینیویټي دا پیوست ره شجر سے امیدې بهار رک الله تعالی به منګه تډیر زر ولیدل کی کمړنو او ژوندیو تاسو څومره ماشومان چې استي کله تاسو یو خاص عہدو ته رسیدلی وي او زه چرته ژوندی مو کم ځای کې ملاوي دی کې دې شي زبم نه پیژنم خو تاسو به ماته وستي چې مفتي صاحب زه هغه ماشوم کې بناستي څوک دا میډم فلان کې ناسته دا پرایمري په فلان کې سکول کې ویلې میډلي فلان کې سکول کې ویلې د دې ټول دفتر انچارج دا ټول دفتر سمبالي د علاقې خدمت کوي دا بکیږي دا به ماته الله په خپل سترګو باندې را لیدل کی زه یو ځل مومندو تروانو په ګاډي کې او زمونږ د سن 89 90 د نه هم لسم زمونږ پرنسپل په موټر سایکل باندې روانو ډرایور ته مال ګاډي ته مخکې کو مال لګه شو بازي وته وکا ټیټ بریک موتونی وغه ویرید چې ویرید ولا راکوس شوم غیږ مې ورکړه مال استاد ګاډي ته خېجه ویل زه خو د یېرې مړ کړم ما ویل شغل مې دسه کاوه شوبازي مې در سره کوله امې مخکې سیټ کې کېناو زه اوس شاته کېناستم هغه د ټیکنیکل کالج پرنسپل دی چې ویلز کالج ته به زمال نه دي کوشئ زه ډیوټۍ لازم ویل نه زه خپلو طلباو سره ستا تعارف کوم ما باندې لاس واړو ویل دا زما شاګرد دی دلته به د لارسټا کې غټ افسر دی موږ په ده باندې فخر کوو نو دا خبره زه دې دپاره نه یم چې زه خپله بړۍ بیانوم چې یو شاګرد الله دې ته ورسوي چې استاد وایي زه په فخر کوم د استاد دپاره دې نه غټه خوشحالي نشته مور پلار دپاره ډېره غټه خوشحالي نشته الله تعالی دې تاسو ټول زموږ دپاره قابل فخر جوړ کړي الله دې والدینو له بچو له استادانو له د لوی همت توفیق ورکړي الله دې دا اداره یو لویه تعلیمي اداره جوړه کړي الله تعالی دې د علاقې لویو وړو ته د دې نه ډېر فیض ورسوي الله دې د عصري علومو د میډیکل او د ساينس او د انجینرینګ د علومو یو لوی سرچشمه وګرځي محمد اسحاق صاحب داغي د سټاف له الله همت ورکي چې دې بچو بهترین تربیت وکي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين